یو تپوس تاسو نم کوم بیا د دین نم کوم مونږ جمعات ته ځو د امام نه نورې مسلو تپوس کوو پوښتنه ما ته لږ ویښ ګورې ښه بس زه اختصار کوم زه ځم بل پر حضرت صاحب ناتخواني کوي دومره بهترین ناتخواني کوله د عبدالله استاد څه شی لاړ که شته ماشاءالله محمد امین حاجي صاحب وایي ښه عاشقان به عاشقان یادوي ښه توجه مونږ جمعات ته دې تپوس لرو د امام نه تپوس کوو د روژې تپوس کوو د حج تپوس کوو د زکات تپوس کوو د عمرې تپوس کوو د اسر کوو د اودس کوو د منځونو تپوس کوو قسمه قسم او دا تپوس هم کوو د قربانۍ تپوس هم کوو چې امام صاحب په ما قرباني کېږي او که نه په تا قرباني کېږي خو چې چاړه زما په لاس کې ته د قربانۍ تپوس کې د حج تپوس کې د عمرې تپوس کې د زکات تپوس کې د روژې تپوس کې زه په دعوې سره هم د امام صاحب نه تپوس کوم دلته امامت څومره وخت شو یو کال شو په دې یو کال کې دا صرف دا یو واده وشو که نه نور شوي نور لا نه دي شوي دا اصل کې لکان خفه دي بهرحال توجه بل امام شته دی ځکه چېرته جومات امام چې ډېر وخت تېر کړي حضرت صاحب څومره وخت تاسو تېر کړي جومات کې ولي صاحب هلته هم څومره وخت تېر کړي امامت کې 25 کاله بس ماله داسې مضبوطه عهده پکار ده بهرحال 25 سال ته چې د روژې د حج د زکات تپوس کې که نه زه په دعوې سره یم چې یو سړی امام له راغلی زنو یتلمس په تحیات کې خپل امام ته ناست دی امام نه دا تپوس وکړي چې امام صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې د زوی د واده طریقه وښیه مولوي صاحب په دې 25 کاله کې دا تپوس چا کړی دی په تحیاتو کې جوخت ته ناست دی یا د یو سړي د لور واده اور امام ته چې امام صاحب د پیغمبر څلور لوریانې وي زینب رقیه ام کلثوم نور نظر لخت جگر گوشا فاطمه الزهرا سیدة النساء بالجنه رضی الله عنهن امام صاحب پیغمبر څلور لوریانې واده کړي رخصت کړي د خپل کور کړي دي نو امام صاحب زما د لور واده دی ما ته په اسلام کې د لور د واده طریقه وښیه دا تپوس مولوي صاحب چا کړي د 25 کاله کې زه اوس تاسو نه پوښتنه تپوس کوم چوټي شو تاسو نه تپوس کوم ته چې د روژې تپوس کې پوښتنه ته چې د زکات تپوس کې ته چې د حج تپوس کې د عمرې تپوس کې بولو واده کې د امام نه تپوس پکار دی که نه دی پکار راکې جو پکار دی که نه دی پکار پکار دی که نه دی پکار نه چې دا اوسه پورې تپوس نه دی کړی وایه کمزوري مې کړې ده وایه سکیل میخ پي وشابه کمزوري مې کړې ده که نه م ده کړې وایه کمزوري یو که نه یو زه مو طاقت ورکوم لږ صبر وکړه توجه منځ عبادت طریقې موجود د واده عبادت دا امام چې زه د خان خانی منم زه د ملک ملکی منم د نواب نوابی منم د صدر صدارت منم د وزیر وزارت منم د خان خانی منم خو د امام نه بعد ځکه ټول خانان ټول لیډران ټول ملکانان مونځ کوي په جومات کې په مصلی کوي که په سپونو کې بولو سپونو کې کوي نه مخکې څوک ولاړ دي بولو امام مقدم ہے دا امام چې مخکې صرف په مونځ کې مخکې نه دی ښه دا تا نه په عرصه کې مخکې دی او چې د چا ډېر شوق چې د امام نه مخکې کېږم د مولا نه مخکې کېږم نه ما چې دا وروستو نه ژوندي که مخکې کېږي نه بیا خو مړ کېږي د جنازې کټ به دې مخکې پروت وي دا خو ته مرګ غواړې چې امام نه څوک مخکې شو نه په ژوند کې چې مخکې کېدی شي د جنازې کټ مرګ نه مخکې پروت وي که مرګ نه پس بولو دا د خپل علماو نه چې وروستو یو نو دې کې حیات دی دې کې لایف دی دې کې ژوند دی دا وروستو ښه یو که مخکې کېږي نو د جنازې کټ دی مخکې کېږي اوس وایې مخکې کېده غواړې که وروستو کېده غواړې بولو څومره ژوند سره مینه د الله دې بختور ژوند هر چاته نصیب کړي بهرحال دا امام چې مخکې د امام په عرصه کې مخکې دی د امام نه به مشوره اخلي ډاکټر نه به مشوره اخلي حکیم نه به مشوره اخلي ټیچر نه به مشوره اخلي پروفیسر نه به مشوره اخلي ها ته جونیئر سینیئر نه مشوره اخلي تاسو مقتدیان یې امام نه به بولو امام نه به مکان جوړې پلازه جوړې